وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. درود شریف وائے. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. معزز رونو مسلمانانو، نن چې ستاسو په دې کلي کې او په دې جامع مسجد کې دا کومه اجتماع جوړه شوې ده، د دې دوه وجې دي. یو خو د محترم رور جناب حاجی شیر حسن صاحب والد صاحب وفات شوی یو میاشت مخکې تقریبا، او دویم د هغه یو ماشومې قرآن شریف ختم کړی دی. نو د دې دواړو خبرو په مناسبت باندې هغې دا اجتماع جوړه کړې ده او زه یې رابللې. در حقیقت زما د علماو ته پته ده، په دې ورځو کې ډېر مصروف یم. زما دوه درس دی، سهار د 11 پورې په 400 کې نعمانیه مدرسه کې درس، او بیا د هغه ځای نه راځم دارالعلوم حقانیه کوړه خټک ته، ماسپښین نه بلکل 4 بجو پورې مې هلته درس. نو ډېر ستړی یم چې دومره درس سړی وکړي نو بیا خبرې ترې نه کوي. خو د محترم رور شیر حسن صاحب خواهش و ما سره د په سعودي کې په ریاض کې ما ته ویلي وو هلته به راځئ. مې ښه. او بیا زما هلته یو ډېر قریبي دوست دی حاجي فضل خان صاحب، هغه هم راته د هغه ځای نه ټلیفون وکړو چې دا زما دوست دی او خامخا ورته لاړ شي. نو په دې وجه د ده په برکت باندې د شیر حسن صاحب په برکت به تاسو سره ملاقات وشو. ستاسو دا اجتماع مې ولیده، ستاسو دا غونډه مې ولیده، ستاسو دا مینه او محبت مې ولید. نو مې نورم خوشحاله شو. الله پاک دې تاسو ټول په دنیا او په آخر باندې خوشحاله کړي، او الله هم د هر قسمه فتنو نه او د مصیبتونو او د بیمارونو په حفظ و امان کې وساتي. او د محترم رور جناب حاجی شیر حسن صاحب والد صاحب الله دې مغفرت نصیب کړي، او الله دې د قبر او د آخرت لوړ درجات نصیب.
زما ورور دنیا روانه دنیا ده په دې دنیا کې همیشه ژوندون د چا هم نشته شاعر وایي که ژوندون په دنیا کې د چا وي چې همیشه د یو سړی جمدی وي نو محمد مصطفی به همیشه جمدی و صلی الله علیه وسلم لو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله فيها مخلدا که دنیا کې همیشه جون وي نو هغه ښکلی مبارک پیغمبر چې هغه ته د دنیا ډېر زیات ضرورت و د دین ورته ډېر سخت ضرورت و د انسانانو ورته ډېر زیات ضرورت و نو اب په دنیا کې همیشه جمدی او د دنیا نه به نت هغه ته رب العالمین په قرآن شریف کې اعلان کړی انک میت و انهم میتون افئن مت فهم الخالدون چې تب هم د دې دنیا نه بلې دنیا ته ځې او دا نور خلک به هم ځي او داسې کیدی شي چې تاله دې د مرګ سکه راشي ته د دنیا نه لاړ شي او بل مور راوړی د جمدی پاتې شي چې حضور پاک لاړ نو جمدی به څوک په دنیا کې همیشه له پاتې شي نو دنیا عرضي ځای دی څوک دنیا ته راځي او څوک تیزي پاتې کېدل په دنیا کې مستقل د هیڅ چا هم نشته او هر چا له الله پاک یو خاص ټیم مقرر کړی دی او یو خاص سبب یې مقرر کړی دی چې کله هغه وخت راشي هغه سبب به راځي او خامخا به د دنیا نه ځي پاتې کېږي به یو عالم خوب ولید وی خوب اینم چې د روان یم او یو زمری راپسې دی د مخکې یم او زمری راپسې دی منډې وام 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 یو ځنګل ته تې وتښتېدم خو دا زمری هغسې ما پسې راخطا اوس خوب دی نو وی ځنګل ته چې ورسېدم نو په ځنګل کې یو اونه و هغې ته مې ټوپ کړی وختم دا زمری راغی او د دې اونې د ویښ کې ودرېدم د دې زمري م ګورې بعد دا شرمخان چې دي بره ونې ته خېږي او دا اسد چې ورته وایي زمري دې ونې ته نشي ختی دا زمري راغی او د اونې د ویښ کې راته ودرېد دې بره نشي راختی او زه په اونه کې بره ناست یم مطمئن خو شوم چې د شکر د خدایه د زمري نه خو خدای خلاص کړم په اونه کې ناست خو دا زمري دقسې ما ته د اونې د ویښ کې ولاړ وی دې اړه کې سودا واغشتم چې دا به ته کله په دې اونې کې به کله پورې ناست دی خوب به درشي ستړی به شي او لاندې به وغورځېږې او زمري خدای والې خو درنه نه ځي اړه کې اوس سوچ کوم چې په دې خرام رو ځم او د خرام دې څوکې ته به ځان ورسو او ټوپ پکم چې زمري تر څو رارسي ما به ترې ځان ځغلولې خوب دې کړ وی دا ونې په هغه څانګه په هغه خرام رو تلم توخېدم او د خرام سر ته مې ځان ورس زمري خو دې تنې سره ولاړ وی هغه خرام پورې مې ځانه ویزان که چې ویزان مې که خپې مې ښکته شي په لاسونو مې هغه څانګه نیولې د خرام چې اوس ټوپ کوم چې زمري راځي زه به وتښتم وی چې لاندې ټوپ مې ومې کتل د خپو لاندې مې یو غټ لوی کوی دی کوی یو تاترین کوی مې د خپې لاندې غټ کوی دی او په کوی کې یو خامر د خولې وازه کړی او دا زمري راغی د کوی په غاړه راته ودرېد ما وی یا خدای دا څه په غم واوړېدم مخکې خو یو بلا و زمري و اوس خو که ټالۍ ووم او ځان بچ کړم غاړې ته کم خو زمري دې خوري او که کوی ته پرېوتم دا خامار دې خوري او سړی چې اونې پورې یو ځله ویزان شي بیا دې ختیم نشي بېغمه په اونه کې ناستم نو ځان مې اسې ویزان که اوس خو به ستړی شم لاس به مې ستړی شي که کوی کې پرېوتم خامار مې خوري او که د کوی نه بار پرېوتم زمري مې خوري وی په دې سوچ کې هم چې د دې خرام دې ویښ ته مې وکتل نو په هغې مږې نښتې دي او ارکی یې څه مږې سپینې دي او څه تورې دي کرارې خیږي او دا خرام ریبي او د نیمې نه زیاتې ریبلې دي او څه لږ غوندې پاتې
نور په غم کې پرېوتم چې خدای ما خو یې لاس په مې ستړي شي او پرو بځم اوس خو لاس ټینګم کم نو د اخرام دغه د یو توتنې پاتې دی دا به کلب شي مات به شي یا به د زمري خو یا به د مار خوري وی دې کې راویښ شم چې راویښ شم خولې رانه بیږي خطرناک خوب مې ولید د شیخ واغله لاړ وی حضرت دغسې خطرناک خوب مې بېګا د شپې لیدلی هغه استاد ورته وی دا خوب خطرناک دیم او نم دی وی دا خدای پاک په خوب کې تا ته د خپل ټول جون نقشه وښوله په دې کم خرام پورې چې تا وی ځان دی دا ستا جون دی جون هر سړی د خپل جون په خرام پورې وی ځان دی دا ستا جون او دا تورې سپینې مږې چې لګیا دی او دا خرام دله پرې کوي دا تورې مږې شپې دی او دا سپینې ورځې سپینې مږې ورځې شپې او ورځې لګیا دي او د جون دا خرام دله کټ کوي او د نیمې نه زیات جون دی دله وهلی لږ غوندې پاتې او چې دا خرام پرې شي نو کم خوا به ځې ته دا چې کم کوي دی دا قبر دی دی له به ځې او چې دا په کوي کې کم خامار دی دا مرګ دی دا به خامخا ټک درکوي او دا په غاړه چې کم زمرې در پسې نښتې او ته ترې تښتې دا ملک الموت دی زما وروڼو که سوچ وکړې دقه زموږ د زندګۍ نقشه ده ما بله شپه سوک کو او په سوچ کې پروت وم چې خلک وایي کال نوی شو نیو ایئر نایټ او ټوله دنیا کې چراغان دی او ډزې دي او خوشحالي ده او ګډا ده او یقین په خدای او په بعضې ځینو کې هلکان او جینکۍ یو شان وګډېدلې ډولکي دي او اجلاګان دي او ډمې دي او لویه نخره ده ولې نوی کال راغی نیو ایئر نایټ د نوي کال شپه او 12 بجې چې څنګه 12 بجې شوې نو ستا په دوبۍ کې د هغه ځای نه د دوبۍ خوشحالي شروع شوه نو د دوبۍ چې کوم غټ هوټل دی او که بل د برج خلیفه او بل نو د هغې نه دا قمقمې دي او چراغان دي او دا څه ورته ویې لکه دا شی چې خلاص شي او بره ډزار ښایي چورچورکۍ دا زمونږ به څه چورچورکۍ وي داسې چورچورکۍ خلاصې شوې چې دا ټوله شپه دا شی وچلې ځکه دا وختونه خو بدلیږي که نه چې کم ملک کې 12 بجې کېږي نو ډزار شروع شي چې کم ملک کې 12 بجې کېږي نو ډزار شروع شي چې کم ملک کې 12 بجې کېږي دا ټیم خو اوړي راوړي نو صاحب په ټوله دنیا کې امریکا او برطانیه او جرمني او فرانس نیو ایئر نایټ منو شو د خلکو هسې نخرې په ځان وکړې د ډمو د فنکارانو هسې نخرې په ځان وکړې او وګړېد او خوشحالي یې وکړه ما وی خدایا دا تندې درته لګومه سجده به درته لګوم پروردګاره خوشحالي نه ده یو کال جون مې تیر شو جون مې یو کال نورم کم شو قبر ته نږدې شو خوشحالي مناوې دمتوب مناوې پروس کال د 50 کال وي سخ کال د یو 50 کال شي پروس کال د مرګ ته 15 کاله پاتې اوس د مرګ ته 4 کاله پاتې شو پروس کال د مرګ ته یو کال پاتې اوس پته نه لګي چې سبا در پسې ملک الموت راځي پروس کال د مرګ ته 2 کاله پاتې اوس د مرګ ته یو کال پاتې شو ظالمه خوشحالي مه کوه خدای ته وجاړه چې یا خدایا عمر ډېر لاړ او لږ پاتې د پروردګاره خلک خوشحالي مناوي ته خدای ته په سجده پرېوځه چې وخت تیر شو ډېر لږ وخت پاتې دی موږ د وخت په تېرېدو خوشحالي مناوه د وخت په تېرېدو وجاړه چې دا کال د نه په څه کې تېر شو د عبادت کې تېر شو که په ګناه کې تېر شو او بیا ګډېږي دا یو کال د خدای په خوشحالو کې تېر شو او که د الله په خفګان کې تېر شو دا یو کال د خپل پیغمبر خوشحاله کو که خپل پیغمبر د خفه کو زه خو مسلمان یم ماله دا سوچ پکار دی ملک الموت خو در پسې نښتې دی خو چې کله د ټیم پوره شي په خدای قسم که په لیټرین کې هلته د نسه وباسي دې ته نه ګوري چې ورېږه دا پرتوغه خو تړی او بار ته راوځي په خدای قسم چې په هغه اودسماتي در نسه وباسي چې ټیم دې پوره شو انوړی دې خولې ته اوچته کړې ده دا نه کوي چې ورېږه دا انوړی تېره کړي نو سا به د نه وباسم نه لاس به دې واپس لاړ شي او سا به د نه وباسي
او چې وده شي دا درته نه ګوري چې ورېږه سار راپاسې نو بیا به د نڅا وباسم نو په دا خوب کې د نڅا وباسي او چې په لاره روانې دی انتظار درته نه کوي چې کور ته ورسېږي په لار کې در نڅا وباسي لګېدلی دی ملک الموت د مرګ دې کوي ته به ځې دې قبر ته او دقه مرګ چې د خامار په شکل کې دی به دله ټک درکوي پرېږدي دی نه او د ژوند څانګه باندې شپې او ورځې نښتې دي د نیمې نه زیاتې یې دله کټ کړی دی او څه معمولي غوندې پاتې دی زما وروڼو د خپل مرګ دپاره او د آخرت دپاره تیاری پکار ده او یو اسانه نسخه درته زه وایم چې ما راته د آیت کموي ډېره اسانه نسخه چې د آیت مې درته وي هغه څه دی هغه رب العالمین په قرآن شریف کې موږ ته فرمایي ولمن خاف مقام ربه جنتا کم انسان په زړه کې چې د خدای یری چې د قیامت پر ورځ به الله ته مخامخ کېږم ماله به الله څه تپوس کوي زه به خدای له څه جواب ورکوم بس دا دی د کامیابۍ نښه ده دا جنت دی په زړه کې یره راشي زمونږ په زړه کې د خدای یره نشته مونږ د خدای نه یریږو نه حضرت ابو هریره رضی مونږ وایو مرګ او مرګ او مرګ او مرګ له تیاری پکار دی کنه حضرت ابو هریره رضی الله عنه د حضور پاک هغه صحابي دی چې د پیغمبر 5304 یا احادیث امت ته رسول او د رسول الله مبارک نه جدا کېده به نه د حضور پاک سره 24 غنټې به ناستو دی په خپله وایي چې یو نوړی براته میلاوېده د پیغمبر نه جدا کېده حضور پاک سره به ناسته څومره جلیل القدر صحابي دی د حضور پاک شاګرد دی او د پیغمبر په کلي کې د پیغمبر حدیث لولی او چې کله مړ کېږي عمرې نو جاړي عبادت یې څونه کړی دی شپه به یې 3 ځایه تقسیم کړې وه 1/3 حصہ کې به د عبادت کو 3 حصہ په باقي 3 حصہ کې به ښه د پاسو لاغې به عبادت کو او په بله 3 حصہ کې یو غلام هغه به پاس او هغه به عبادت کو وی چې زما په کور کې داسې وخت په مونږ تیر نشي چې هغه بغیر د عبادت نه لاړ شي او ځان له یو تار جوړ کړی یو لوی اوس خو نن سبا تسبیح دي په هغه زمانه کې تسبیح نه وي یو لوی پړی جوړ کړی و هغې له 1000 غوټې ورکړې وې هغه به یې اړولې و په هغې به یې د خدای ذکر کو 10,000 کرته چې به استغفار نو ویلې نو د کېده به نه او د حدیثو درسونه بیل او چې کله مړ کېږي نو جاړي په سلګو سلګو جاړي نو صحابه ته ګیر چاپېره دي وی ابو هریره ولې جاړې په مرګ جاړې وی لږ ساعت پس د حضور پاک سره ملاقات کېږي صحابه چې به مړه کېدل نو یو بل به ورته څه وی اوس به د حضور پاک سره ملاقات کېږي زما سلام به ورته پیش کړې په دې به خوشحاله وی لږ ساعت پس د حضور پاک سره ملاقات کېږي نو زمونږ سلام به ورته پیش کړې او دا هغسې په سلګو جاړل نو ملګري ورته وایي صاحب ولې جاړئ وی جاړم په دې چې سفر ډېر زیات اوږد دی او سامان ډېر کم دی ابو هریره غوندې سړی وي سفر اوږد یاره ما وی حقیقت دی که یو سړی دوبۍ ته لاړ شي نو کال پس به راشي 2 کاله پس به راشي زه چې ډېر عمر تېر کړي یو 3-5 کاله پس خو به کور ته راشي که لندن ته لاړ شي یو 2 کاله 3 کاله پس به راشي خو کور ته خو به راشي که نه لیکن د مرګ په سفر چې څوک ورغلی دی رښتیا ووایه دی واپس کور ته راغلی دی نه نو سفر اوږد دی او سامان ډېر کم دی څوک چې بار ملک ته ځي نو سامان تیاری که نه تیاری عمرې له چې څوک ځي څه کوي هلته لاړ شي یاره وی څونه پیسې ځان سره یوسه څو جوړې جامې یوسم سپلی څومره یوسم زما به څونه پیسې لګي هلته به چا نه بیا غواړم یو نه تپوس کې بل نه تپوس کې بل نه ویې لکه یو 4 جوړې جامې یوسه یو څادر ځان سره یوسه یو 2-3 جوړې کیړی هم ځان سره یوسه بیا هلته به ګرانې درته میلاوي او دومره روپۍ هم ځان سره یوسه هلته به پرې روټۍ خورې نو دا څونه غم یي د سره چې په دې سفر ځم چې ځان سره څه یوسم چې په دې سفر کې مې پکار شي او د آخرت هغه سفر چې نه ختمېدو وانا دی هغې کې موږ ځان سره اړو څه تیاری ونه کړ د
دا ابو هریره غوندې شخصیت دی ابو هریره او څومره پریشانه دی او څومره خفه دی زموږ حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کہ دا قرآن و دا سنت نے 12.5 لاکھ مسئلے ریستی دی سمرا 12.5 لاکھ مسئلے او دمرا نیک انسانو متقی کی دا حد نہ ہوتا لیکن دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بی بی وی چکل با پیشمنی شو کنا دے با پاس تحجد بے کل لگیا با دا شپی بے عبادت کل او چکل با سبات لگ وقت پاتے شو نو دا امام صاحب گیر اگداوا نو قبله ته به مخ کړي او دا ګیره به داسې ونیول او ځان ته به داسې را مخامخ کړه او په سلګو سلګو به په جړا شو او څه به وي یا الله ابو حنیفه تش لاس خدای تعالی در روان دی یا اسم ورسره نشته خدای څومره لوی سړی یا الله خالی لاس در روان دی پروردگار خدای تبا دا ابو حنیفه دا دی سپینو ڈکو لحاظ کے گوری سوا سرشتا دینا دمرا یرا او عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ رحمہ اللہ امیر المؤمنین فی الحدیث تے یعنی دا حدیث و بادشاہ دی بادشاہ او تاریخی اگورا چکم وقت کمری آغا وقم درس حدیث کئی شاگردان ہوتے ہوئی سیب او دی با غریب کل پدا سے ڈڑو کل پدا سے وی سیب بست استڑے بیمار سبا بشی وی سبا پریدے سبا پتہ نہ لگی الشاب حدیث راتوائیں درس شروع نو دی حدیث و درس دوران کی شاگردان ہوتا ہوئی وی موچت کے پدیز مکہ میں کینا نو شاگردان اوچت کر هغه دا خیال و چې بنده تنګیږي نو کله په کټ کې کینې کله په ځمکه نو چې کله په ځمکه باندې کېنه نو څادر یې ورته واچو لاندې ګدی وي دا لرکه په دې خاورو مې کېنه وی صاحب جامې د خاورو کېږي وی لږ ساعت پس د خاورو له روان یم که نه په دې خاورو مې کېنه نو چې په خاورو یې کېنو وی مخ راله قبلې ته کې نو مخی والا قبلی تکا شاگردان لگیا دی حدیث او دی وقت دا اللہ تا چغی کڑی پا سلگو سلگو یا اللہ عبداللہ ابن مبارک خالی لاس در روان دی خدا اتبا اور سر سکے او پاگا چگو کے تساوت لے دا سمر لوی خلق دی رو دا خیرت سونا غمو سمر فکر دی قبر کے بمونگ سر سکی دا صابران سنگوزی دا بدعمل انسان نه بداسې په سختۍ سوځي که نه لکه د جمدي څاروي نه چې سرمن په جمدونې وباسئ داسې وړې خبرې خو نه دي احسب الناس ان تترکو ان یترکو ان څنګه دی ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون احسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون د خلکو دا خیال دی چې بس کلمه مو او بس خبره خلاصه شوه دا خو ډېر ګران کار دی د مارونو خدای گواه دی قسم درته خورم زه په دې یریږم چې خدای دا سا به رانه څنګه وځي او د سا د وتو نه پس به په دې قبر کې څه کوو بستره پاتې شو بلستن پاتې شو د جمې ګره میټر پاتې شو په وړي کې ایسي درته لګېدلی و هغه پاتې شو هر څه پاتې کارخانه دی جوړه کړې وه درنه پاتې شوه جایداد دی اخیستې وه درنه پاتې شو بنګله دی جوړه کړې وه هغه درنه پاتې شوه پیسې در سره په بینک کې پرتې وې هغه لاړې ختمې شوې زموږ باباجي خبره کوله مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه وی جی محمد امین صاحب سره تلم سوات ته وی یو زوم یو هغه وی د سوات والي صاحب میلمانه کړي و هغه غوښتي و مونږه والي سوات وی چې لاړو څنګه ډوډۍ را باندې وخوړه ډېرې زمونږ قدر وکړه وی بیا راته وی چې راځئ ما ځان له قبر جوړ کړی زما قبر ووینئ وی قبر لی بوتلو ځان لی د ماربلو ډېر اعلی مزیدار قبر جوړ کړی سنگ مرمر ماربل وی دا مونږ ما ځان له قبر جوړ کړی دی په جون دې کې به ښخېږم او مونږ ته یې وی چې دې کې راله لږ تلاوت وکړې او ذکر پکې راله وکړې چې دا قبر مې برکتي شي حاجي صاحب خو ډېر هوښیار و حاجي محمد امین صاحب وی هغه ورته څه وایي وی هغه ورته وایي چې والي صاحب
قبر ځان له مه جوړوه ځان قبر له جوړ که که دا قبر تا د ماربلو جوړ که که نه او دا دې د سرو زرو د سپینو زرو جوړ که خو چې ته ورته جوړ نه نو دا به د چینجو جاله به او دا به د لړمانانو او د مارانو جاله به او که قبر ته تا ځان جوړ که نو که په خټو کې دې سملی نو اب د جنت د باغچو باغچی وی والي صاحب وی چې حاجي صاحب سترګې دې راله وغړو اوسه پورې چې څومره علما شیخان صوفیان مې روستي دي نو پکې راله تلاوت کړی دی وی ډېر ښایسته قبر دی دوا وته وکې او یې تا راله سترګې رڼا کړې زما مړو پاتې کېدل نشته قبر له به خامخا او د قبر د ژوند اړو څه پته نه لګي چې د قبر دا زندګي به په څه ختمېږي خو یو مهرباني وکړې په دې زړه کې د الله یاره راولئ بس چې زړه کې دې د خدای یاره راوسته په خدای قسم ټیک ټاک به روان دا سوچ راغی چې د قیامت یو لویه روز را روانه ده او هغې ته د قبر ژوند دی هغې ته زنکدن ژوند دی دې ته به زه په دومره سختۍ باندې ځم زه به څه کوم او هلته به بیا الله ته مخامخ ودرېږم الله به رانه یو څو تپوسونه کوي ژوند مې درکړه تا په هغې کې څه کړي مال مې درکړه او دې ګټه څنګه او خرچه یې پې څنګه وکړله او ځواني مې درکړه او تا له ځوانۍ نه څه فایده واخیسته او علم مې درکړه تا د علم نه څه فایده واخیسته دا څیزونو ته ځان تیار کړه چې دا تپوس به رانه کېږي بس خبره ټیک ده او چې دا یاره راله بس کامیابې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وی د بنی اسرائیلو یو سړی بخاري شریف کې حدیث وی چې کله مړ کېده نو بچي راغونډ کړ کېنو نو بچو ته وی بچې ایو ابن انا زه څنګه پلار یم ښه که خراب بچو ورته بابا ته خو ډېر ښه پلار تا خو زمونږ ډېر ښه تربیت وکړه مونږ د ماشومان لوی کړي ودې پالل او مونږ دره دې ډېرې ښېګړې کړې وی بچې زما یو خبره به منې او ستاسو په وس کې ده بابا حکم کوه وی نه ما سره واده وکړې ما سره کلکه واده وکړې چې زما دا خبره به منې بابا ولې نه منو وی نه واده وکړې وی حضور پاک وی د بچو نه وعدې واغېستې واده نه مواثیق وعدې وی ښه بابا وایه وی چې زه کله مړ شم ما به وسوځوې لکه هندوان چې سړی سوځي او چې مې وسوځوې نو بیا مې د اډوکې وټکوې چې دا ریزه ریزه شي او بیا به مې دا ایرې راوالې په کومه ورځ چې ښه تیز باد لګي نو نیمې به سمندر دریاب کې ونولې په دریابونو سیندونو کې او نیمې به په دې اوچه باندې ونولې بابا روغې که لیونې وی بس دا زما وصیت دی روغ و لیونې پرېږده دا ولې دا جرم د پاسه جرم کې ځکه حضور پاک وی دا سړی هغه چې پوټې نیکي هم نه وه کړې ډېر زیات ګناهګارو او دومره خطرناک ګناهګارو چې د مړو به وشو نو د شپې به لاړ هغه مړی به یې راوویسته کفن به یې ته وویسته مړی به یې بربند قبر کې وغورځاو کفن به یې خرڅاو نه باش دومره خطرناک سړی بابا ټول عمر دې دا ګناهونه کړي دي د مړو کفنونه دې رېستي دي هغې خرڅ کړي مړي دي بربند په قبر کې پرېښي دي اوس دا جرم هم کې وایي بچې ما سره مواده کړې ده دا به کې ولې بابا وایي زه ډېر لوی ګناهګار یم او که زه خپل رب ته مخامخ شومه ماله به داسې سزا راکړي چې په داسې سزا به یې چاله ورکړي دي د خدای ته نشم مخامخ کېدی زه به خدای له څه جواب ورکوم وروڼو دا پړه کې راولی چې زه به خدای له څه کوم زما د په خدای قسم یې زما وروڼو چې الله په موږ ډېر مهربانه دی ګورئ موږ له دا ښکلی شکل دا چا راکړی دی لږ جواب راکړې لږ شوق سره ووایې نور شوق سره ووایې دا صحت چا راکړی دی بچي چا راکړی دی دا مال چا راکړی دی د عزت چا راکړی دی او چې ته غواړو په خدای قسم بیا هم راکوي څومره مهربانه څه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الله ارحم بعباده من الام بولدها وی مور په خپلو بچو دونه مهربانه نه ده څومره چې الله په خپلو بندګانو مهربانه ده من ګناه وکړو ځان ستړي کړو بیا ورته و یا الله ما وبخه وی ښځه مې وبخلې
ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. څومره مونږ الله ته چې زاري وکړو داسې څوک شته چې زه معافي ترې وغواړم ما معاف کړي؟ نه معاف کوم. او چې معاف کوي مې نو څه وایي؟ وایي ښه معاف کوم دی خو دا راته ووایه چې ما سره دا ولې دی والی یم، زما دا بچی دی ولې والی دی؟ په خدای قسم چې 100 کاله شرک وکړي 100 کاله او د خدای زوی وګڼې او خدای له ښځه وګڼې څومره لوی کنزل دی، او بیا د 100 کاله پس خدای ته سجده ولګوله چې الله معافي غواړم ته یو یې، نه دله بچی شته او نه له ښځه شته، معاف به دې کي او تپوس به هم د نه ونه کړي چې دا 100 کاله یې ما ته کنزل ولې کړ. دا مهربانه خدای مونږ خفه کوو، دا مهربانه الله. په معمولی په کنزلو خفه کېږي مونږ کنزل کوو، په دوکه خفه کېږي مونږ دوکې کوو، په غیبت خفه کېږي مونږ غیبت کوو، په تکبر او په کبر خفه کېږي مونږ کبر کوو، په حرام خورۍ او په حرامو ګټو خفه کېږي مونږ هغه کوو، د مسلمان په بېعزتۍ خفه کېږي مونږ مسلمان بېعزته کوو. دا ولې؟ دا الله هم ته نه خوشحاله، دا الله په څه خوشحالېږي؟ په مونځ خوشحالېږي، په ذکر خوشحالېږي، په درود شریف خوشحالېږي، په حفظ خوشحالېږي چې یو بچی حافظ کې، په علم خوشحالېږي چې یو بچی عالم کې. داسې مهربانه ذات مونږ خفه کوو مونږ یې نه خوشحالوو. وی که خدای ته مخامخ شم رسول الله مبارک فرمایي دغه بني اسرائیلو کس وی نو ما هغه ګناه کړې ده چې ماله به داسې سزا راکړي چې چاله به یې نه ورکړې. او ساتې ووته بچو راواغېشته ویې سوځه هډوکي یې وله وټکول، هغې ایرې راغونډې کړې، نیمې په دریاب کې ونوستې او نیمې په وچې ونوستلې. حضور پاک فرمایي چې الله پاک هغه ایرو ته حکم وکړو واپس راغونډې شي، هغه راغونډې شو بیا ته یې جوړ کړه. د الله نه څه شی غیبېدی خو نه شي. او چې څنګه مخامخ ځان ته ودرو نو الله دې تپوس وکړه وایه که نه بنده د جرم د پاسه دا جرم دې ولې کړی؟ هم دې ګناه کړې وه، خلکو نه به دې کفنونه ایستل، به دې خرڅول، ټول مړي دي په مقبره کې بربڼ پرېښودلې دي او هم دې ځان وسوده. جرم د پاسه جرم، دا ولې؟ او ورته څه وایي؟ واه واه. او ته وایي یا ربې دا جرم مې کړی دی خو من خشیتک یا رب، الله ستا نه یریدم. دا نه چې ګنې ما وایي چې خدای مې واپس جمدې کولی نه شي، تا نه یریدم چې راشه ځان به وسوځم که به دې چې ته پرېښودم. من خشیتک یا رب، ای رب ستا د یرې نه مې دا کړي دي، ستا د یرې نه. رب العالمین فرشتو ته اعلان وکړ وی دا سړی ټول عمر ګناه کړې ده خو د مرګ په وخت کې په زړه کې زما یره پرته و ما نه یریده، لہذا غفرت له ولا ابالي، هېڅ پروا مې نشته، دا مې وبخښه جنت ته. آی های دلته یره پکار دا لویو خلکو ته م راغلی زمارو غټو خلکو ته دا یره چې چاته را کامیاب پاتې شوي ده. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وی چې کله د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه زمانه وه وی لاړم بیت المال مې کتو چې مې وکته بیت المال ډک دی اوس، ځکه مانعینو د زکات و زکات نه انکار کړی نو د جهاد ورسره شروع بیت المال ډک وی ما د بیت المال چې کم سیکرټري و ناظم الامور هغه ته مې رجسټر راوړه چې چاله ورکوي د هغې نومونه رجسټر یې راوړه. وی ما پې نظر واچو وی چې څومره ما ته معلومو غریبانان او کونډې د مدینې د ټولو نومونه پکې لیکلي او مخامخ یې ورته لیکلي و چې دله میاشت کې دونه، دله میاشت کې دومره، دله میاشت کې دومره راشن میلاوي. چې اسلامي حکومت یې که نه نو غریب به سوال پسې نه ګرځي او نه به غریب د چاکوسۍ له منډې وي چې ما له ډوډۍ راکړه، دله به په کور کې دننه ډوډۍ میلاویږي، دله به کور ته جامه راځي، دی به سوال نه کوي که دی د لوږې مړ شو بادشاه وخت نه به خدای د قیامت پر ورځ تپوس کوي. حضرت عمر نه وی که د فرات دریاب په غاړه سپی د تندې مړ شو ما نه به الله تپوس کوي.
ټولو خلکو ته فهرست پروت دی لګېدلي چې د دومره د دومره وړه دومره دا دومره ده وی یو ښځه ده چې مې وکتل حضرت عمر رضی الله عنه وایي نو د هغه ښځې ته مخامخ لیکلی دي چې خاوند یې مړه دی یعنې کونډه ده په دې محله کې اوسېږي خو د هغې خانه خالي وه نو ما د هغه بیت المال د سکرټري نه تپوس وکړو چې د دې ښځې خانه ولې خالي ده دې لم څه نه دي ورکړې وی نه دا خو کونډه ده که نه خاوند یې مړ دی وی یو کونډه ده نو دې له ولې تنخوا نه ده مقرر یاره ما ته پته نشته خو حضرت ابوبکر صدیق نه ده مقرر کړې ما یې دا ورته ورمخکې کا وی دا مې ورته څو ځله ورمخکې کړې ده خو هغه پې چپ پاتې شي یاره حضرت عمر وی بس دې کې به د ابوبکر صدیق څه مقصد دی یېره ترې نه ده او تا ورته مخکې کړه ونه ورکوې خو څه چل به وایي ما چې ظاهره یو ښځه ده که د بیت المال نه ورته څه نه میلاویږي زه دې ذمهداري به زه والم زه به کوم وایي دا رجسټر نه مې دا ښځې نوم او پته زده کړه ورپسې لاړم کور ته تپوس مې وکړه او دې کور کې یو کونډه ښځه ده هېڅوک یې نشته نه خاوند شته نه بچي شته نه رور شته نه خور شته یوه ښځه را په دې کور کې دننه ده اوهو دا خو ډېره محتاجه ښځه ده خو چې ابوبکر صدیق دله ولې د بیت المال نه تنخوا دی له نه ده مقرر کړې راشن یې والا ولې نه دی مقرر کړی زه بس ټیک ده وی ښځې له مې اواز ورکو پلانکې کونډې تی وی او مې زه راغلی یم خو ځان مې ورته ونښو زه یو زلمی یم او زه راغلی یم چې ستا څه ضرورت نو ما ته ووایه چې زه دله راوړم سار بم دله ډوډۍ راځي او ماښام بم دله راځي او که نور دې څه ضرورت دی ویا کونډې راته وی چې بچې زما د ډوډۍ غم مه کوه زما ګاونډیان دي او ما له ښه ډېره ډوډۍ راوړي سار هم راوړي او ماښام هم راوړي ښه کونډې جامې د هغې بندوبست وي د جامو غم مې مه کوه جامې هم زما ګاونډیان دي او ما له راوړي وی مې چې زه به څه خدمت کومه چې الله رانه خوشحاله شي وی خامخا کول غواړې مې او وی ښه داسې کار کوه چې زه معذور یم نو زما دا کور د کچه دی د خاورو که دا دې راله صفا کولی شو دروازې یو ځل لانځه دا راله جارو کوه او ما ته د اوبو ضرورت دی نو ما له منګیره یخ اوبو را ډکوه او کټ سره یې راته ایږده بس که دا کولی شي نو دا خدمت راله کوه وی ما ورته وی چې دروازه کولو که چې د نن نه پس ته دا کار شروع کړم وی راته وی چې زه خو معذور یم زه خو دروازه نشم کولاولی او نه پاسېدی شم د کټ نه ښه ما ته چل وښایه چې دروازه څنګه کولاویږي وی بچې نن اجت نشته نن یو بنیادم راغلی او دا کارونه یې ټول کړي دي او که ته کول غواړې نو سبا راشه ما وی ښه وی سار چې مې مونځ وکړه په مسجد نبوي کې او اشراق مې وکړه نو ورغلم نو کونډې له مې اواز وکړه چې خورې دا هغه پرونی لک راغلی دروازه څنګه کولاویږي چل راته وښایه چې صفی هم دله وکړم د کور اوبه هم دله یخې راوړم وی بچې ته لیټ شوې هغه پرونی سړی راغلی و هغه دا دواړه کاره کړي دي خو دا څوک دی چې وختي راغلی مې ښځه سار به زه وختي راشم وی سار چې مې مونځ وکړه اشراق مې پرېښوده او نیغ دې کونډې لا ورغلم ما ولا آواز ورکړه کونډې پرونی سړی یم او دروازه څنګه کولاویږي چل راته وښایه چې یخې اوبه دله منګي کې راوړم او زه هم دله جارو کړم وی بچې بیا لیټ شوې که نه هغه سړي هغه کار ستا نه مخکې کړی دی خدای پاکه دا څوک دی وی سبا چې مانځله راتلم لاول کونډې له لاړم کونډې له مې بیا آواز ورکړ چې خورې دروازه څنګه کولاویږي چل راته وښایه چې یخې اوبه دله راوړم مدینه منوره کې د کویانو اوبه ترخې وي او څو کویانو د هغې خوږې وي هغې نه به خلکو په مشکونو کې اوبه راوړم چې یخې اوبه دله راوړم او کور جارو کړم وی راته وایي چې رورې بیا لیټ شوې که نه هغه سړي دا کار کړی دی خدای دا څوک سړی دی چې په نیمه شپه راځي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وایي وی بس ما وی چې زړه مې مطمئن شو دا هر څوک چې دی د خدای بنده پېشمني راځي او د دې کونډې دا خدمت کوي او دا پېشمني ځکه راځي چې دا ډېر عظیم خدمت دی او کونډې خدمت د خدای په نزد ډېر عظیم خدمت دی او ډېر لوی اجر دی نو دې د ریا نه ځان ساتي چې څوک مې ونه ویني
بس ټیک ته چې څوک یې کوي خدای پیشه هغه پیشه ما ورته وې کونډې به ټیک ته چې څوک د شپې راځي او کوي نو ټیک ده خو ما وې چې ورېږه دا سړی معلومم چې دا څوک نیک سړی دی چې په نیمه شپه پېشماني راځي او د دې کونډې دا کورم جارو کوي او بم وله راوړي او ځان د خلکو نه پټوي هغه زمانه کې خو بجلی بلفونه نو وی بله نیمه شپه رالم او یو ګوټ کې هم په قلار کېناستم پټ شم وی دې کې یو سړی راغی او په سر یې څادر اچولې وی شکي پې شومه خو مخ یې پټ و نو مې نه پېژنم تیاره وه په مخ یې څادر اچولې وی یو ځای له چې داسې ورسېده نو سپلی یې وویستی کېړی سپلی پیزا لاس کې ونیوې نو چې لږ مخکې لاړ نو بیا هغه سپلی خپو کې واچولې او تیز روان دی غرز غرز کېږي وی د کونډې د کور له چې ورونسېده نو دروازه لنډه وه نو لاس یې داسې وردننه که د بار نه نو ځان ته یې زنځیر کولاو کړه د بار نه نو دروازه یې کولاو کړه نو چې کولاو یې کړه نو لاړ ځان ته ډیوه ولګوله خو لرې د پېژنم یې نه او سیبه هغه زړې اوبې راواغېستې چې مشک کې وې او په منګي کې چړقو یې وکړه او بیا جارو راواغېسته او دا کور یې ښه راصفا کړه دننه باب او هغه ریګه وه خاورې ډیران به یې راغېسته په ټاټکي کې یا په لوښي کې په سر هلته به یې ډیران باندې غورځاو چې کور یې وله ښه صفا که او چړقو یې هم که لاس یې ووینځل مشک یې غاړې ته واچه ووتله د اوبو نه یې ډک مشک راوړه زه ورته اوس ښه ګورم او چې څنګه یې راوړه نو منګې یې ورته ډک کړه او کونډې ته خوا کې د کټ کېښوده او سلام یې پرې واچو چې اوبه مې درته کېښوې ځای مې دله جارو کړو چلقو مې راته وکړو دنه لاړم او بیا چې راوته نو دروازه یې ځان پسې راښکه لاس یې ورښکته که د بار نه او زه کونډې ولګوله وایي چې دې خوا ما ته څنګه را مخامخ شو چې دا څوک نیک سړی دی مخ یې پټ او دومره ځان د دوړو د خاورو د خټو ډک په دې نیمه شپه کې او مشک یې سینې ته واچو او دې کونډې له اوبه راوړي او منګي و دا څوک دی وایي زه ورته تماشه کوم وایي چې زما مخکې او بیا چې هغه ځای له راغی نو سپلی وویستې لکه جومات کې چې بنده و بس او چې لږ را مخکې شو بیا سپلی واچوله چې ما له راغی ما ورمنډه کړې او کلک مې سړی راونیو چې دا څوک دی وایي چې د مخ نه مې ولا څادر لرکه سړی څوک و سړی د حضور پاک خلیفه ابوبکر صدیق رضی الله عنه او مې ژړل او ابوبکر د دې کونډې چې تا په بیت المال کې خانه کې څه نه دي لیکلی دا ذمهداري تا اخیستې ده پسه خو وکې زمونږ بادشاه دا کار زمونږ بادشاهانو خو مونږ نه چون کړو په خدای قسم زم خره چې خدای دا روزي په خپل سره غشتې نه ګنې په دې غریب غربت کې نن په 2,500 روپۍ تروړه ده په 2700 او په 2900 هاي هاي او په دې کې مافیا مالدار خلک لګیا دي او غنم یې خوندي کړی دي چې دا غریب د لوږې مړ شي غنم قسم په خدای شته قسم مې راته وخوړ ابل ورځم چاپه والې شوې ده او ځای په دې غنم ګیر شوي دي دومره غنم په سټورونو کې پراته دي چې د حد نه اوتې لیکن غنم بیا شارټي غنم نشته دی ولې دا مافیا دا چې کوم سرمایه‌داره طبقه ده او اربونو کربونو والا خلک دي چې غنم ښه شارټ شي اوړه ښه شارټ شي چې دا غنم په ښه ګرانه خرڅ کړو او د دې غریب دا مری داسې راته وکړو مړه کښېنه په قلار خدای به دې مردار کړي مالدار به جز کې به دې خدای والوځي موټر به در باندې خدای په اکسیډنټ والوځي او دې غریب له به دا روزي خدای ورکوي انشاءالله د غریب رزق ستا په لاس کې نه د خدای په لاس کې ته لګیا اوسه چې څومره ورته ګرانۍ وته تا به خدای رانیسي تا به خدای غر کوي وم لیدل په خدای مې د قسمې غټ غټ وزیر زمانه مو لیدل چې لاړل تباه و برباد شو صدرانه مو لیدل وزیر اعلاګانه مو لیدل گورنرانه مو لیدل او وزیرانه مو لیدل او غټ غټ سیاسي لیډرانه مو لیدل چې نن د خاورو لاندې پراته تاسو په دې مردان کې څومره لوی لوی خلک تیر شوي چې نیم نیم مردان د هغوی کم ځای پراته دي راته ووایه اوسه خاورو لاندې غریب یې نن تباه و برباد دا شی ګران او دا ګران ټوله مافیا ده
چینی ټول هم د خلکو په سټورونو کې غشتي دي د میلونو نه کېښودي دي چې ښه ګران شي بیا به خرڅو دالونه یې ښه سټور کړي دي چې ښه ګران شي بیا به خرڅو ای زه خدای ظالمه تا له خو خدای ډېره درکړې ده چا له ګټې غریبانان تباه کې عجزانان تباه کې چې دا غریب بدلوږي مړ شي نه دا بدلوږي نه مړي دې د مور په ګېډه کې و چې د روزي خدای پاک لیکلې ده وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها په مخ د ځمکه چې کم ګرځنده شی ګرځي د هغې روزي د خدای په لاس کې ده نه بدلوږي نه مري ته بدلوږي مري تا باندې به خدای پرهیز راولي مه خوره درته به پروت یو نه به شیخ وړی په خدای قسم جومات کې درته ناست یم مونږ خو هر قسمه خلک بوځي او میلمانه کوي داسې خلک مې لیدي دي چې د پیسو د دولت د لاسه شلیږي او چې ډوډۍ ته راسره ناست وي مولوي صاحب خوره ویم ته نه خورې وي زما پرهیز دی په ما بنده ده زه نشم خوړی څه له ګټې د خدای سپېره د دې مالدارو خلکو دومره شته دا غټ سرمایهدار یادم چې د دوی هم کېږي چې پر شپې لولي که نه هم نه خلاصېږي د زامنو هم کېږي د نوسو هم کېږي دا اوس چا له ګټي دا کړوسو له دا هغوی له ګټي های های خدا تبی وکړه دې خلکو په خدای مې د قسمي ډاکټران نیکان هم پکې چې زما ډېر دوستان دي چې هغه نیکان ډاکټران دي صالحان هم پکې شکر دې شته لیکن یو ډاکټر له چې لاړ شي د الټراساؤنډ ضرورت به نه درته به ولیکي د هغه پکې کمیشن دی د لیبارټرۍ ضرورت به نه درته به ولیکي د هغه پکې کمیشن دی د ایکسرې ضرورت به نه درته به ولیکي د هغه پکې کمیشن دی د ایم آر آی ضرورت به نه درته به ولیکي د هغه پکې کمیشن دی او چې کوم د ملټي نیشنل کمپنۍ د قیمتي کمپنۍ دارو په 2.5 کېږي دی به یې درته د بیکاره کمپنۍ د 700 ولیکي د هغه ظالم پکې کمیشن دی غوا مې وی بوتله مولوي صاحب او پی وی خاون مې نشته کونډه یم کونډه یم کونډه یتیمانان بچي مې دي او غوا مې ساتلې وه ټپه ټیپه او زوی راته ناجوړه شو مې خرڅه کړه او دې ظالم ډاکټر له لاړمه نو ټولې پیسې د غوا په یو ماشوم په دارو لاړه اوس څوک یقین په خدای که جومات کې ناست یم یو ډاکټر راته وایي چې موږ دارو ولیکو مریض ته او سار راشو نو دارو نه راوړي دا دارو چې تا ته ما پرون لیکلي دا دې نه دي راوړي په څه راوړم او په هسپتالونو کې په خدای قسم یو ډاکټر راته دا خبره کوي وایي په هسپتالونو کې چې موږ سار راشو ماشوم مړ پروت دی دا ولې تا ته خو ما دارو لیکلي وي مولوي صاحب ډاکټر صاحب په څه راوړم پیسې کم دي نن د بوتل د دارو قیمت 2.5 د سار به 300 بل ورځ به 400 بل ورځ به 500 بل ورځ به 600 خو خفه کېږي مروانې ټول زمونږ دي همدې خلکو له دوټونه مونږ ورکوو هم د دې خلکو جنډې په کوټو مونږ لکې کړي دي هم د دې خلکو دپاره مونږ یو بل سره جنګ جګړې هم د دې خلکو دپاره کوو دشمنۍ هم ځان له جوړې کړي دي او چې بیا دغه ځای ته ورسي که نه په خدای قسم که بیا نه مولا پیژنې او نه میا پیژنې نه شیخ پیژنې نو تبلیغي پیژنې نه غریب پیژنې او نه مالدار پیژنې بادشاه حضرت ابوبکر صدیق ما وی او ابوبکر دا ته کې د په دې شپه کې دا څه کې ما ته ووایه چې د کونډې خدمت زه وکړمه ځان له یې ټولې جامې د خټو ډکې کړې د یوې کونډې دپاره ما ته ووایه زما زوی ته ووایه زما غلام ته ووایه بل غلام ته ووایه چې دا کار وکړي په نیمه شپه خو د ستا دشمنان هم مړي دا څه کې وایي ما ته وایي عمره دا پیټې خو به مې تو چت کې ستا زوی به اوچت کی زما زوی به اوچت کی غلام او وینځه به اوچت کی خو د قیامت پر ورځ به زما پیټې د خدای په دربار کې څوک اوچته ولمن خاف مقام ربه جنتان رونو دې زړه کې د الله یره پیدا کړي دا سوچ راولی چې ځن کدن خطرناک شی دی ورا روان دی دا سوچ راولی چې ورپسې قبر دی خټو کې به پروت دی چینجي به راباندې اړمې که خدای مې رضا نه کړل دا سوچ راولی چې څونه به د قبر ژوند دی او بیا د قبر نه چې پاسم نو د رسول الله مبارک په مخ کې به الله ته ودرېږم زه به خدای له څه جواب ورکوم او بیا یو داسې پول دی چې د ویښته نه نری او د تورې نه تیره دی او لاندې ته دوزخ دی چې د خدای طاقت نه په دې به څنګه تیرېږم
دا اجر پیدا کړي. او دغسې پلاران یاد کې لکه څنګه چې شیر حسن صاحب خپل پلار یاد صدقې ورپسې وکړې، په خپلو مړو پسې خیراتونه وکړې، نفلونه وکړې، ثواب ور وبخې، تلاوتونه وکړې، ثواب. همدې پلارانو دې بچو له ګټلې، هم دقسې کار وکړې لکه ده چې ماشومه نن دا دې ختمه مو کړ. څومره د خوشحالۍ خبره. خپلو بچو باندې قرآن زده کې، په ناظرۍ زده کې، بچي حافظان کې او بچي عالمان کې. او ورونو یو اخیري خبره به راته دا وکړم، د ګیرو د پټکو به قدر کوئ. ښه ټولو ته دا وصیت کوم، ځان نه یادوم، مړه زه خو له دې ځای نه یم، د بل ځای یم. د ګیرو د پټکو به قدر کوئ، او د علماو او د حافظانو او طالبانو به قدر کوئ. په څه خیال چې عمده خلک دي چې موږ ته ښکلی عقیده ښیي، ښکلی عمل راته ښیي، او ښکلی اخلاق د پیغمبر مبارک راته ښیي، او دین راته ښیي. کوو انشاءالله کنه. دعا وکړئ چې الله پاک د شیر حسن والد صاحب ماسټر صاحب محترم مغفرت نصیب کی، او الله په قبر انوار نازل کی، او الله د آخرت خوشحالی نصیب کی. یا الله که څه تقصیرات شوي معاف یې کړي. دې چې ورپسې څومره صدقې خیراتونه کړي د هغې اجرونه د په قبر کې ورسولی کړي. او دا کم ماشومه چې ختم یې وکړو، جنۍ ده که د ختم یې وکړو، خدای دې نیک عمل او صالحه لویه کړي. الله یې د دوی د کور دپاره رڼا کړي. خدای دې نور بچي محافظان کې عالمان دي کې خدای پاک. او شیر حسن صاحب ته هم دعا کوي چې خدای په رزق کې روزګار کې برکتونه وکړي. ټول خاندان او رشتې الله اتفاق نصیب کړي. خدای چې څومره مسلمانان راغلي دي الله ټول له د خیر او د برکت ژوند ورکړي. یا الله ته زموږ نه راضي شي، الله ګناهونه معاف کړي. الله د دنیا او د آخر د فتنو نه مو ساتي، د آفتونو نه مو ساتي، د مصیبتونو نه مو ساتي. چې کوم د مجلس کې بیماران دي یا په کورونو هسپتالونو کې الله روغ صحتونه او شفا ورکړي. که څوک قرضداران قرضونه اخلاص کړي، که د چا روزګار کمزوري روزګار یې مضبوط کړي، که د چا روزګار نه خدای ښه روزګار ورکړي، که چا تعلیم کړی نوکری نه خدای څخه دیندارو او خدای د حلالو نوکری ولا ورکړي، که د چا بچي نه بې اولاد ولا الله اولاد ورکړي، که د چا نارینه ولي الله نارینه اولاد ولا ورکړي. چاته څه پریشانۍ دی الله په خوشحالو یې بدل کړي، که د چا یو بل سره روانې دشمنۍ طلبګنۍ په روغ یې بدل کړي. او الله ته زموږ نه راضي شي، په زړه کې م خپله یاره پیدا کړي، د ځنکدن او د قبر د عذاب نه مو ساتي، او د محشر د ورځې له سختو نه مو ساتي، د دوزخ د اور نه مو ساتي، او د دنیا د عذابونو نه مو منکي وساتي. دا چې څومره نوجوانان دي خدای د ټولو ځوانو کې برکات ورکړي، چې کوم ماشومان دي دیندار علمي کړي، او دا محله او دا ټول کلی الله په دین او په دنیا باندې عباده کړي. بیا شیر حسن صاحب ته دعا وکړئ چې دې هم خدای خوشحاله کړي، او د ټول خاندان له خدای خوشحاله زندګي، او د علماء کرام چې ما سره ناست دي ټول خدای دې په علومو کې برکات واچوي، او خدای د درس او تدریس مزید توفیق ورکړي، او ته کامیاب کړي الله. وصلی الله تعالی علی سیدنا و مولانا محمد.